محمودی والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو، یقیناً رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو انسان پیژني چې محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی او تر قیامت پورې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به آخري نبی وي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی دنیا ته راتلونکی نشته. او چې کله موږ مخکینی پیغمبرانو تذکره وګورو یا هغې تاریخ وګورو قرآن مجید کې، نو هغې نه دا خبره پته لګي چې دا مخکینی کم انبیاء کرام چې راغلی وو هغه به یو قوم پورې خاص او د یو محلې دپاره یا د یو علاقې دپاره به دغه انبیاء کرامو دعوت ورکوله، او تر یو زمانې پورې دغه انبیاء کرام خلکو ته دعوت ورکوله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو پیغمبر او داسې نبی و چې د ټولې دنیا د ټولو انسانانو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی او پیغمبر دی. او بیا تر قیامت پورې چې راتلونکي څومره انسانان دی، دې ټولو دپاره هغه څه دي کوم چې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې دغه امت ته نصیب کړی دی، یعنی قرآن مجید دا به تر قیامت پورې وي. همدارنګه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به هم تر قیامت پورې وي. مخکې چې څومره خلکو نو هغه به یو دین کې وو، لیکن بیا هغه دین هغه به ختم شو، بل یو دین حکم به الله رب العزت وکړله. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې حضرت موسی علیه السلام یا دغه شان د حضرت عیسی علیه السلام، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا دغه ټول دینونه ختم شوله، صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دین دا باقی پاتې شو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو پیغمبر و چې د ټول امت دپاره د ټول کائنات د انسانانو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت را لېږلی شوی و. نو بیا مسلمانانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته ولېږلی شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر هم ناراضي، نو بیا دغه دین اسلام کم احکامات چې دی، د دین اسلام کم درس چې دی، یا د دین اسلام کوم قانون چې دی، بیا د هر مسلمان په ذمه ده چې دغه دین اسلام دغه قانون حفاظت وکړي، د دین اسلام دغه تعلیماتو باندې عمل وکړي، او خپل دغه بچي او خپل دغه مشران او په معاشره کې د قرآن مجید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درس دا عام کړي. دغه دنیا کې کامیاب انسان هغه وي چې هغه په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه تعلیماتو باندې عمل وکړي، او ناکام انسان هغه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعلیماتو ته هغه شا وګرځي او بیا د قرآن او د حدیث خلاف ژوندون کوي. دغه انسان په دنیا او په آخرت کې به ناکام وي. یو انسان په دغه دنیا کې که هر څومره نافرمانی هم وکړي، دغه انسان باندې هم مرګ راځي. او یو انسان چې په دغه دنیا کې ژوندون کوي او دغه ژوندون کې د الله تعالی د حکمونو خیال ساتي، د پیغمبر علیه السلام د حکمونو خیال ساتي، په دې باندې هم مرګ راځي. لیکن
بهترین انسان هغه دی چې هغه په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وکړي دغه انسان د دنیا د ټولو نه بهترین انسان وي دا ژوند دا اسی هم فانی وي دغه دنیا کې یو انسان هم همیشه د پاره نه وي مخکې کم امتونه یا مخکې کوم خلق چې هغه به ډیر زیات عمرونه وو تقریبا د حضرت لقمان علیه السلام په باره کې راځي کتابو لیکلی دا چې د حضرت لقمان علیه السلام عمر 3500 سال عمر د لقمان علیه السلام چې هغه 3500 کال عمر په دغه دنیا کې تیر کړی وو 3500 کال عمر تیرېدو نه پس هغه ته الله رب العزت مرګ ورکړله د 2000 کالونو پس هم هغه دنیا کې همیشه د پاره ژوندې پاتې نشو سوچ وکئ نن سبا د انسانانو عمر به څومره وي زیات نه زیات 70 80 که حد نه زیات شي 100 کاله عمر به وي نو چې یو انسان سوچ وکړي چې دغه 100 کاله عمر کې 70 80 سال عمر کې مونږ د الله د پاره منځونه نه کوو یا د الله د پاره مونږ زکات نه ورکوو د الله د پاره مونږ روزې نه نیسو یا د الله د پاره بل مسلمان سره ښېګړه نه کوو نو بیا مونږ دغه 70 سال عمر کې مونږ خپل دغه ژوند دنیا او آخرت دا مونږ خساره کې مبتلا کړی وي او بیا زمونږ مسلمانانو لږ سوچ وکړي چې یو انسان 70 سال عمر د یو انسان وي او په دې 70 سال عمر کې دغه انسان د روزانه په بنیاد باندې صرف یو روپے د روزانه دې ځان سره بچت کوي او چې 70 سال تیریږي دغه انسان به څومره مالدار وي دې سره به څومره مال او دولت به چې یو روپے نه دی یو روپے 365 ورځې تقریبا په کال کې وي او چې دې 70 سال په دغه دنیا کې یو روپے ځان ته بچت کوي چې 70 سال تیریږي دې سره یو لوی خزانه جمع شوی وي او هغه خزانه په بنیاد باندې 70 کال پس دغه انسان دا به مالدار وي لیکن مسلمانانو کله تاسو سوچ کړی دا چې 70 کال پس زمونږ د ایمان هغه خوند او لذت هغه مونږ ته نه محسوسیږي 70 سال پس هم زمونږ د عبادت هغه اثر هغه زمونږ په دغه وجود باندې نه کیږي 70 سال پس هم زمونږ هغه ژوند هغه نه بدلیږي نو د دې وجه څه ده چې کله مونږ عبادت کوو د دې دغه اثر دا زمونږ په ژوند باندې ولې نه وي چې مونږ عبادت کوو خو دغه عبادت کې مونږ اخلاص نه لرو دغه عبادت کې مونږ د الله رضا نه وي شامل نو مطلب دا چې کله هم یو انسان یو خزانه راټول کې هغه خزانه د پاره هغه حفاظت کوي هغه خزانه به محفوظ وي هم دارنګي چې کله هم یو انسان عبادت کوي د عبادت مثال به یو خزانه شي او د دې حفاظت به کله کیږي د دې اثر دا به کله کیږي چې کله دغه موږ کولو سره سره مونږ او تاسو خپل ځان د نور ګناهونو نه منع کړو لکه مثال په تور باندې یو انسان سره ډیر زیات غنم وي او دغه غنم په یو بوجه کې واچي او یو کوټه د یو غنم او د بوجو نه ډکه کی او دغه کوټه ته چې 3 منګکان دن نشي او دغه بوجه دغه غنمو دا سورې کې دا غنم ځای کېږي کنه نو دا غنم ځای کېږي چې منګکان خرابوي هم دارنګي چې ما او تا دغه منځونه کوو تلاوت کوو نفلونه کوو صدقه ورکوو روزې نیسو د دې مثال د یو خزانه دی خو چې کله ما او تا بل ګناه وکړو د دې مثال دغه منګک وي چې هغه ته نفس او شیطان ویل شي کله چې زما او ستا په عمل کې ریاکاری راشي دا به د الله په دربار کې قبول او منظور نه وي دا ریاکاری دا په مثال دغه منګک وي چې دغه نیک عمل خوري یا دغه شان ما او تا غیبت کوو ما او تا چغلی کوو ما او تا نور ګناهونه کوو زما او ستا دغه عمل د دې اثر زما او ستا په دغه بدن باندې نه ښکار کیږي نو د دې خبرې مطلب دا چې کله هم نیک کار کوي چې کله هم تاسو منځونه کوي چې کله هم زکات ورکوي چې د ټولو نه اول تاسو نیت دا د الله رضا وي چې کله هم عبادت کوي دا نیت د الله رضا به وي دویمه خبره ده چې آیا موږ وګورو
چې په دغه ټول عمر کې موږ د الله تعالی حکمونه څومره منو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل څومره کوو او د الله تعالی نافرمانی څومره کوو. نو تقریبا سره د زما ډیر کم داسې خلک دي چې هغې په قرآن باندې عمل کوي، ډیر کم داسې خلک دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل کوي او د مرګ دغه یقین د هر مسلمان وي چې زه به مرمه، دغه قبر دغه سوچ دا د هر مسلمان وي چې زه به قبر ته ځمه، لیکن بیا هم مونږ عمل نه سمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی په مشکات شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دغه انسان دا مړ شي، دا انسان چې کله قبر کې کېښودلی شي نو دې ته به دو فرشتې راشي، چې کله دو فرشتې راشي داسې تک تور شکل به د فرشتو وي، داسې خوفناک او هیبتناک شکل به وي چې هغه چې سړی وګوري سړی به یریږي او داسې شنه سترګې به وي د هغې. او تاسو خیال وکړئ چې داسې یو تور سړی وي، تک تور سړی وي او داسې سر ببر وي او داسې بد شکل وي او دا شنې سترګې وي، نو سړی هغې نه یریږي که نه هسې هم. نو دا ماشومان خو هسې هم دغه شان د خلکو نه یریږي چې داسې تور شکل وي، بد صورته وي، شنې سترګې وي، ویښتان یې داسې ګډوډ وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه قبر کې به دو فرشتې راشي چې هغې تک تور شکل به وي او بیا شنې سترګې به وي، دغه قبر کې به دغه مړي نه تپوس کوي، دغه مړي ته به وایي چې رب دې څوک دی؟ نو دغه کس به وایي چې ها ها لا ادري زه نه پېژنم. رسول الله فرمایي بیا به دغه کس نه تپوس وکړی شي چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایي؟ دغه کس روایاتو کې راځي یا خو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر هغه به دغه کس ته وښودلی شي چې دغه تصویر کې چې کم کس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې ته څه وایي؟ نو دغه کس که ګناهګار وي دی به وایي چې ها ها لا ادري، های های زه خو په دې باندې زه نه پېژنم چې دا څوک دی. او یا دی به وایي چې مسلمانان په دنیا کې دې ته پیغمبر ویل نو مسلمانانو چې کومه خبره کوله ما هم هغه شان دی ویله خو زه دا نه پېژنم. بیا به الله پاک الله د ذات په باره کې پوښتنه وشي چې رب دې څوک دی؟ که دا کس بدعمله وي، ګناهګار وي، قرآن ته شا ګرځولی وي، رسول الله تعلیم باندې عمل نه وي کړی، دغه کس به وایي چې لا ادري زه نه پېژنم. بیا به دومره افسوس مقام چې دغه کس ته جنت وښودلی شي، دغه قبر کې کټکې به کولاو شي او دغه کس ته به جنت وښودلی شي چې هغې کې د قسمه قسم نعمتونه به وي. دغه کس ته به ووایي چې الله تعالی ستا دپاره دغه مقام تیار کړی و لیکن تا ګناهونه وکړله، قرآن ته دې شا وګرځوله، رسول الله تعلیم دې ونه منله، بدعملي دې وکړله، قرآن نه دې انکار وکړله او بیا به جهنم دغه کټکې ورته کولاو کړی شي. په دغه جهنم کې به کسان سوځېږي او بیا دغه جهنم کې به دا خلک یو بل خوري، داسې عذاب کې به مبتلا وي. او جهنم دا به څومره سخت وي چې روایت کې راځي رسول الله فرمایي چې دا جهنمي چې کله تږي شي په دغه جهنم کې دی په چغې وهي چې مال اوبه راوړئ، نو چې کله دی ته په جام کې د جهنمیانو دغه وینه ګنده دا به را پیش کړی شي، وینه زوي دا به یو جام کې دغه جهنمي ته پیش کړی شي. بیا دغه جهنمي دومره تږي وي چې دی د هغه وینه څکلو دپاره به تیار شي. فرشتې ګرم وینه په جام کې دغه جهنمي ته به ورکړي، دا جهنمي به هغه ګرم جام خولې ته نږدې کړي چې دومره تږي وي چې هغه وینه څکلو دپاره هغه جام کله خولې ته نږدې کړي. بیا روایت کې راځي چې هغه جام کې د هغه وینې ګرمایش دومره زیات وي چې هغه ګرمایش په وجه باندې دغه جهنمي دغه مخ دغه غوښه دغه جام ته وغورځېږي. محترمو، لیکن بیا هم دی دومره تږي وي چې د مخ دغه غوښه دی جام ته غورځولو پروا نه کوي، د دې باوجود هم دغه انسان هغه جام
په دغه شان دي هغه وینه وس کې خولې ته هغه واړی. بیا روایت کې راځي چې دغه ګرمایش او د حرارت له وجې نه د دې دغه کلمې د لاندې د شرمګاه نه وځي. محترمو مونږ کله سوچ کړی چې جهنم یو داسې یو سخترین ځای دی، بیا به دغه جهنم کټکي ورته کولاو کړی شي او دې ته به وفرمایلی شي چې ستا ټکانه دغه جهنم دی چې د الله د قرآن نه انکار کړی د الله په دین دی عمل نه کړی، لاړ شه دغه جهنم ستا مقام به وي. محترمو دومره سخترین ځای. او بیا بل روایت په مشکات شریف کې علامه محمد بن عبد الله التبریزی هغه نقل کوي چې رسول الله فرمایي چې کله یو بېدینه سړی چا چې په قرآن عمل نه وي کړی، چا چې دغه قرآن نه انکار کړی وي، چا چې دغه قرآن په احکاماتو باندې عمل نه وي کړی، د رسول الله په تعلیماتو باندې عمل نه وي کړی، رسول الله فرمایي چې په دې باندې په دغه قبر کې د وسپنو قبر کې په دې باندې به یو مار مقرر کولی شي. یو مار نه بلکې 99 یو کم 100 ماران په دې باندې مقرر کیږي او هغې سره به دغه انسان واسطه په دغه قبر کې راځي او دغه مار به دغه انسان ته ټکم ورکوي. او بیا بل روایت هم دی چې دغه قبر کې چې کله دغه انسان ګناګار بدعمله وي نو دغه قبر کې به یو غټ کمر باندې دغه انسان دغه سر وهلی کېږي، دغه سر دا مکمل چوري شي او بیا به راروغېږي او دغه شان د عذاب کې به دې مبتلا وي تر قیامته پورې. او بیا دا مار چې دې باندې مقرر شوی وي رسول الله فرمایي که چېرته دغه مار یو ټک دغه دنیا ته راشي ورکي یا دغه مار یو اثر دغه دنیا باندې ظاهر شي نو په دغه دنیا کې به محترم تاسو دغه شنکی ونه وینئ چې د یو مار د یو ټک له وجې نه پوره دنیا کې دغه شنکی ختمیږي. نو سوچ وکړئ چې داسې 99 ماران په یو انسان باندې مسلط کړی شي دغه انسان به کم انجام وي. نن ما او تا راشو دغه مسجد کې خو ما او تا منځونه وکړو لیکن بار مسلمانانو سره زما او ستا تعلق دا بالکل خراب وي. بل مسلمان د پاره زما او ستا د غزلا دا د بل مسلمان د پاره صفا نه وي. دغه مسجد کې خو ما او تا منځونه وکړو لیکن ما او تا د مور او د خور هغه حقوق نه پیژنو چې کله خور د حق خبر راشي هغه مونږ نه ورکوو، چې کله میراث تقسیمولو وخت راشي هغه مونږ نه تقسیموو. محترمو همدارنګې چې د عذاب قبر نه بچ کېدو دپاره کوم سبب وي خپل بچو ته قرآن او حدیث ښودل، عالمان او حافظان جوړول. نن د هغه حافظانو او د هغه عالمانو مونږ او تاسو خلاف خبرې کوو. دا قبر دا ډیر زیات سخترین دی. محترمو کله کله داسې وي چې یو انسان به داسې وي په دغه دنیا کې هم تاسو وګورئ چې کله یو کس درپسې یا چې کله یو کس تا ته کنځل وکړي یا داسې سپکه خبره وکړي ته ډېر زیات نه خفه کېږي، برداشت کولی شي. خو ستا په بچو کې یو بچی داسې وي چې هغې ته څوک لږ هم څه وایي نو تا ته ډېر زیات تکلیف رسي، ځکه چې یو بچی د انسان ډېر زیات خوښ او پسند وي. یا دغه شان دی چې کله هم یو انسان ستا خوښ وي نو چې کله دغه انسان پسې څوک رد بد وایي نو بیا سړي ته ډېر زیات تکلیف رسي. نو تاسو سوچ وکړئ محترمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله تعالی خو دغه طالبان او دغه مولیانو سره ډېر زیات مینه محبت لري که نه؟ نو اوس چې تاسو دغه علما کرامو طلبه کرامو ته سپک نظر کوئ یا دغه علما کرامو ته تاسو بد رد وایئ یا په زړه کې دی پسې حسد او بغض ساتي نو الله به څومره خفه کېږي، ډېر زیات به خفه کېږي که نه؟ او بل دغه علما او طلبا دا خو داسې خلک دی چې دغه دیني صحیح ده او مونږ دا نه وایو چې عالمان او طالبان دا به بالکل داسې فرشتې وي دینه به ګناه نه کېږي. ولې نه دینه ګناه به کېږي؟ د عالم مثال د یو ډاکټر وي، عالم مثال د یو ډاکټر وي. نو تاسو سوچ وکئ چې یو انسان به وي چې هغې ته به کینسر مرض لګېدلی وي
ها کینسر مرض به د سنه لګیدلې وي د آیسونه مثال په تور یا د سیګریټ د نشنه به ورته کینسر مرض لګیدلې وي نو چې هغه کله یو ډاکټر خواته لاړ شي نو هغه ډاکټر په خپل آیس نشه کوي یا سیګریټ اسکی نو چرته داسې مریض ډاکټر ته ویل دي چې ته په خپل نشه کوي زه در باندې علاج نه کوم نه الته دغه مریض او د دې کور ولا دا خیال نه کوي چې دا ډاکټر په خپل نشه کوي و زما د بچو علاج کوي نه بلکې خپل مقصد سره کار وي چې هغه بچي علاج کول دي کدا ډاکټر هر څومره سیګریټ اسکی لیکن دغه کس خپل علاج په طلب کې دغه ډاکټر دغه نشه ته نه ګوري بلکې خپل دغه علاج ته ګوري هم دارنګ د عالم مثال دی او ډاکټر دی عالم چرته هم درته نه وایي چې ته زنا وکړه عالم چرته هم درته نه وایي چې ته شراب وسکه چرته یو عالم په خپل شراب اسکی نو چې څنګه ته ډاکټر ته بدرد نه وایي ستا خپل علاج سره کار وي هم دارنګ دغه عالم پسې به هم بدرد نه وایي خپل علاج ته به ګوري چې ستا علاج دا دی چې دغه عالم درته قرآن او حدیث ښایي په دې مثال باندې پوه شوئ نو خبره مې دا کوله چې جهنم دا ډېر زیات سخترین ځای دی او دغه جهنم دینه به موږ څنګه خبرېږو دغه حدیث او د قرآن په وجه باندې خبرېږو او دا حدیث او قرآن موږ ته څوک ښایي طالبان او عالمان ښایي ها نو بیا ما او تاسو ته پکار ده چې خپل دغه ماشومان خپل دغه بچي دوی ته موږ د قرآن او د حدیث درس ورکو ګورئ ما مخکې تاسو ته وویل چې دغه دنیا کې هر یو انسان څومره وخت پورې دا مړ کېږي که دې نیک عمل هم وکړي دې مړ کېږي او که بد عمل هم وکړي دې مړ کېږي حضرت لقمان علیه السلام په باره کې ما تاسو ته وویل چې هغې 3500 کال عمر یو بیا هم وفات شو د حضرت نوح علیه السلام عمر یو روایت کې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راځي چې نور خو څوک وایي چې د حضرت نوح علیه السلام عمر 1150 یا 1150 کال وو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په یو روایت راځي د حضرت نوح علیه السلام 1450 کال عمر د حضرت نوح علیه السلام نو چې کله حضرت نوح علیه السلام چې کله وفات کېدله ملک الموت راغی نوح علیه السلام ته او فرمایي چې نوح علیه السلام وستا د مرګ وخت دی او په پیغمبرانو کې د ټول زیات عمر ستا دی تا ته ډېر زیات عمر ورکړی شوی ده خو دا راته وایي چې دغه دنیا فرشته ورته وایي چې دا راته وایي چې دغه دنیا کې دغه ژوند دې څنګه تېر کړله دغه ژوند دا دې څنګه تېر شو مطلب دا دومره زیات عمر دې تېر کړله څه درته اندازه لګي چې څومره ډېر عمر دې تېر کو حضرت نوح علیه السلام ورته فرمایي چې ملک الموت راته داسې ښکاري چې یوه کوټه وي او دغه کوټې دواړه طرفونو ته دروازه وي او چې یو انسان دغه کوټې ته په یو دروازه دننه شي او لږ ټیم دغه کوټه کې ایسار شو په دې بله دروازه باندې وځي ما ته داسې محسوسېږي چې دومره لږ وخت مې تېر کړی دی مطلب چې 1400 کالو نه برابر یو انسان په دغه دنیا کې وخت تېر کړي هغې ته هم دا دومره لږ ښکاري نو تاسو کې مشران یې سپینګیري تقریبا 70 سال 60 سال 35 سال 40 سال تاسو اوسې سوچ وکړئ چې دومره عمر ستاسو تېر شو څومره لږ تاسو ته ښکاري نو موږ ته پکار دی چې مرګ هسې هم راځي خو موږ دغه مرګ نه مخکې د آخرت تیاری به موږ کوو خبره مې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رحمتا للعالمین دی د ټول کائنات دپاره رحمت را لېږلی شوی دی نو موږ اوس سوچ وکړو چې الله دغه پیغمبر موږ ته راولېږله آیا دا پیغمبر ولې لېږلی و دې دپاره چې بس دغه پیغمبر به دعوت ورکوي خبره به ختمه الله پیغمبر باندې دا قرآن نازل کړله دې دپاره نازل کړله چې خلک به د دې تلاوت به کوي صرف علما او طلبا به د دې تلاوت کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دې دپاره لېږلی چې خلکو جهنم ډېر زیات سخترین ځای دی د رسول الله په خبرو عمل وکړي چې جهنم نه تاسو بچ شئ لیکن مسلمانان نن د رسول الله په خبرو عمل نه کوي قرآن
رب کائنات دې دپاره لېږلی و چې مسلمانه خپل د ژوند تېرولو دستور او قانون دا قرآن جوړ کا خپل دغه ژوند دا د قرآن د حکمونو لاندې تېروه لیکن مسلمان هغه پرېښوستو نو دا قرآن زده کولو دپاره ابو جهل به قبر نه راپاسي هغه به راځي قرآن به زده کوي که نه فرعون به واپس را ژوندی کېږي هغه به دا قرآن زده کوي خو ما او تا ته رب کائنات دغه قرآن لېږلی دی که نه نن په معاشره کې مونږ تاسو وګورو محترمو دا قرآن څومره برکتي کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن په ډیر سخت او مشکلاتو سره امت ته رسولی ده او دا قرآن څومره مقدس کتاب دی محترمو چې ټول دنیا کې څومره کتابونه دي ټول لاړه ختم شوله لیکن قرآن دا تر قیامت پورې به وي د قرآن حفاظت دا د هر مسلمان په ذمه ده اوس د قرآن حفاظت مطلب دا دی چې دغه ارماری کې دا قرآن مجید تاسو ایښی دی او دغه مسجد ته تاسو تاله ولګئ چې غل دا قرآن مجید غلا ونه کړي نه غل چرته هم قرآن نه غلا کوي د قرآن حفاظت مطلب څه دی د قرآن د حفاظت مطلب یو واقعه به تاسو ته ووایم مخکې د هندوستان په سرزمین کې انګریزان چې کله وو هغه خلکو کوشش کوله چې دا قرآن مجید دا به مونږ ختمو اسلام دا به مونږ ختم کو دا دین د غنوم دا به مونږ ختم کو نو دې ختمولو دپاره هغې داسې چل وکړله ټولو مساجدو باندې وګرځېدله ټولو مدارسو باندې وګرځېدله او چې څومره قرآن مجیدونه وو دا ټول یې راواغېستله او یو سمندر ته یې ور وغورځوله نو یو عالم راغی هغه انګریز مخې ته ورته وایي چې دا قرآن مجید تاسو ولې دې سمندر ته غورځوئ انګریز ورته وایي اس قرآن کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کی وجہ سے ہم دین اسلام کا نام مٹا دیں گے دا قرآن سمندر ته غورځو چې خلک د دې تلاوت ونه کړي چې دغه دین دغه نوم ختم شي مسلمانان ختم شي دغه عالم ورته وایي انګریز ډیر زیات ساده او ډیر زیات قمقلی ستا څه خیال دی چې دا قرآن د حفاظت مطلب دا وي چې دا قرآن مجید دغه لیکل شوی دغه کاغذ باندې دا به حفاظت کوي وای ډیر غلط فهمي کوي وای تراشه انګریز ځان سره روان کړله لاړو خپل یو بچي چې تقریبا د 10 کال عمر و هغه انګریز مخې ته خپل بچي ودرې انګریز ته وای ارے ظالم تم نے قرآن مجید کو تو سمندر میں پھینکا لیکن ابھی دیکھو ہم قرآن کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں ظالمہ دا قرآن خود سمندر تو وغورځولا لیکن راشو چې دا قرآن مجید د حفاظت هغه یو نمونه درته وښایو چې موږ دا قرآن مجید حفاظت څنګه کوو هغه بچی ته وې بیٹا پڑھو قرآن مجید ولولا دغه بچی شروع شو الف لام میم ذالک الکتاب سیقول دغه شان قرآن مجید تلاوت ورته کوي نو دغه عالم ورته وایي ارے ظالم تو اس لکھے ہوئے قرآن مجید کو تو سمندر میں پھینک دو گے لیکن رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک ان سینوں سے کوئی قرآن نہیں نکال سکتا بہرحال مخکې هغه خلکو د قرآن حفاظت دا په څه سره کوله په دغه سینو او په زړونو سره او نن سبا مونږ قرآن مجید نه زده کوو او نه د دې حفاظت کوو نو خپل دغه بچو ته د قرآن مجید تاسو ور وښایئ او بیا امام مسلم رحمه الله یو حدیث نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلم شریف کې باب فضل قراءة القرآن په دغه باب کې رسول الله فرمایي اقرأوا القرآن دغه قرآن تاسو ولولئ فإنه يأتي يوم القيامة دا قرآن مجید د قیامت پر ورځ باندې برازي شفيعا لأصحابه سفارش کوونکی د خپل لوستونکو دپاره چې کم خلق قرآن مجید لولي دینه بس ګناهونه خو به هم شوي وي کنه
نو رسول الله فرمایي چې کله دغه انسان چې جهنم په لار روان شي دا قرآن مجید راشي او مخې ته یو ډال جوړ شي او دا کس د جهنم د تلو نه منع کوي. محترمو نو خپل بچو ته قرآن مجید وښایئ. او بیا محترمو نن سبا مسلمانان دا ډیر زیات بزدلان شوي دي او ډیر زیات کمزوره شوي دي. مخکې تاسو وګورئ اوس مسلمان زمونږ د علماء کرامو کې هم ډیر کمزوري ده او خاص کر عوامو کې کم کالج او یونیورسيټي والا خلک چې وي دوی صرف دغه دنیا په تعلیم پسې لګېدلې وي دا قرآن او حدیث دیونه زده کوي. حالانکه دنیاوي علم سره سره دا قرآن زده کول دا لازم دی. کم خلک هم چې ساينس لولي دی چې قرآن نه زده کړي دی په دغه ساينس باندې بالکل نه پوهیږي سم نه پوهیږي. سوار لسو کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن په واسطه باندې خبر را کړیو چې والجبال اوتادا دا غرونه دا په دغه ځمکه باندې میخونه دي. نو وس تقریبا 13 کال د جدید ټکنالوژي د کم ساينسي تحقیق چې هغه تحقیق راغی چې دا غرونه په دغه دنیا باندې ولې دي ځکه چې دا په دغه دنیا باندې ځکه دي که دا غرونه نه نو دا دنیا به داسې ډکېدل ځکه چې په اوبو باندې دي. دا تقریبا وس ساينس راغی. تاسو سوچ وکړئ چې 1400 کاله مخکې رسول الله د دې پیشنګویي او صراحتا ویلو نن دنیا د ټولو نه لوی ساينسدانان وس د دې خبر معلومات لګولی شي. دا قرآن کې څومره تعلیمات پروت دي لیکن مونږ زده کوو نه. بل کم خلک چې سکول کالج یونیورسيټي کې وي او ساينس سره واسطه وي نو تقریبا 13 کال د ساينس ټکنالوژي د دنیا نه لري د دنیا نه ډیر زیات غټ یو سیاره چې دا دنیا په شان دي تقریبا کروڑو چند هغه سیاره د دین لوی دي چې هغه ته بلیک هول ویل شي. هغه سیاره تحقیق وس زمانه کې وشولا لیکن کله چې موږ قرآن مجید وګورو الله پاک 1400 کاله مخکې د هغه ستاره او سیاره په باره کې الله خبر را کړی. نن دغه خلک دی دنیاوي تعلیم پسې لګېدلې دي. نو مونږ ته پکار ده چې دنیاوي تعلیم سره سره مونږ د دین اسلام تعلیم هم زده کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ رسول الله وګورئ صحابه وګورئ رسول الله تاجر او تجارت به هم کولا د یو ملک نه بل ملک ته تجارت به کولا. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ مجاهد هم چې د جهاد په میدان کې هم جنگیدلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ معلم او مدرس هم چې صحابه کرام ته احادیث او درس به ورکولا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دنیاوی تعلیمات باندې به هم خماهرو چې صحابه کرام ته دنیاوی امور به هم راهنمایي کولا. او بیا صحابه کرامو کې یو صحابي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تاسو وګورئ چې د جهاد په میدان کې هم جنگيږي. او بیا هغه اقوال چې نن موږ وګورو چې څومره خوندوري خبري وي هغه د علی رضی الله تعالی عنہ اقوال وي. یا عمر رضی الله تعالی عنہ ګورئ هغه مدرس هم جهاد په میدان کې هم جنگیدلا. او بیا دغه دنیاوی دغه نظام دا به سمولا. دا څومره پولیس دغه محکمه چې قائم شوی دا عمر رضی الله تعالی عنہ قائم کړیو. یا دغه شانتي دغه مدارسو کې امامه ډیر مثالونه دي چې دا ټول عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوی وو. نو مطلب دا چې څو قرآن وایي دا په دنیا په امور هم خپويږي او په احادیث هم خپويږي او د دې دنیا او آخرت هم خسته کیږي. نو مطلب می دا د قرآن او د حدیث دا زده کوي زده کوو بکنه ان شاء الله ټول به زده کوي ان شاء الله. او بیا محترمو دغه علماء کرام او طلبه کرام د پر خصوصي دعاګانې وکړي. قسم په الله که دغه عالم او دغه مولا او دغه طالب دا که په دغه مقدس مکه باندې نو اسمان نه به باران نه وریدل او دغه ځمکې نه به غله نه راوتله دغه دنیا دا به درهم برهم شوی و. یو روایت دی کتابونو لیکل دا اگر که په دې باندې بیا کلام شته چې الله تعالی فرشتو ته حکم وکي او الله ډیر زیات غوسه وي
چې نن دغه خلق دا ګناګاران دي دغه دنیا دا به ختموم دی باندې عذاب نازلوم لیکن چې کله سحر دغه تهجد ټیم شي په دغه کلی په محله کې د تهجد ټیم کې دغه ماشومان بچرا پاسي او د قرآن تلاوت کوي دغه فرشتي راشي واپس لاړ شي الله ته فرمایي الله پاک دغه خار کې اگر که ګناګاران خلک ډیر زیات دي لیکن انت داسې ماشومان هم چې هغه په جبه باندې د قرآن مجید جاری دی الله پاک دغه خار خو نشو غر کولای نو خپل بچینا عالمان جوړ کړي او نن سبا تاسو وګورئ چې څومره باطل قوتونه دي څومره کفار چې دي هغه صرف د عالم او د مولا خلاف دي او دغه شان دي زمون په دغه ملک کې چې څومره سیکولر خلک دي چې داعیان دي ملحدین دي چې قرآن او د حدیث نه انکار کوونکي دي هغه به د مولا او د طالب خلاف محترمو دا کوشش وي چې دا مولا او طالب دا به موږ ختم کو سورز مخ کی تاسو وکتل د باجوړ په دغه علاقه کې علما کرام اگر که سیاسی خو عالم خو کنه اگر که لاک درجه استا ور سره اختلافات وي خو ملا خو کنه په دغه ځای کې د قال الله او د قال الرسول دغه الفاظ خو موجود کنه هغه خلق باندې دماکه وشوله اتیا علما کرام او دغه طلبه کرام دا شهیدان شول محترمو لیکن دا سوچ دا هغه خلکو هم ډیر خراب دي چې دغه شهادتونو سره د اسلام دغه نوم به ختم شي دا چرته هم نه ختمي دغه علما د قرآن او د دین دفاع کوي د خطوه دفاع کوي ان مخکې تاسو وګورئ د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله ته هغه بدن ټوکړې ټوکړې شولا لیکن دا دین اسلام دغه نوم ختم نشولا د هندستان په سرزمین کې دا خو وس دغه واسطه ده دغه شهادت قسم په خودي چې موږ شهادت باندې علما کرام او طلبه کرام خوشاليګو دا شهادت نه دي محترمو دا یو تحفه وي او تحفه تاسو وګورئ چې دغه دنیا کې چې ستا چا سره ډیر زیات مینه وي تاغي ته تحفه ورکړي که هر څه وي کپړې وي که هر څه وي لیکن دا تحفه چاله ورکړي خلک چا سره چې مینه محبت وي او دا شهادت دا هم یو تحفه ده الله پاک هر بے غیرت ته دغه شهادت نه نصیب کوي الله پاک دغه تحفه هر ګناګار ته نه نصیب کوي بلکې شهادت دا یو تحفه ده د الله طرف نه الله هغه چاله ورکړي څوک چې د الله په نظر کې بهتر وي الله هغه چاله ورکړي د چا سره چې الله مینه وي الله هغه چاله ورکړي څوک چې د الله په نسبت باندې محبوب وي محترمو او بیا دغه شهادت ورکول دا د مسلمان شان دی د هندستان په سرزمین کې دغه علما کرام نه دي اکابرین علما دیوبند دغه انګریزانو به دغه اکابرین راونی ولا او هغه د سور نه د خنزیر د دې په سرمن کې به داسې بند کړل او بیا دغه اکابرین به اورته وغورځول هغوی به اور کې سوځېدله لیکن هغې د اسلام په نوم باندې چرته هم بزدلي ونه کړله هغه زمانې نه دغه علما کرامو دغه قتلول او دغه شهادت دغه میشن جاری دی تر قیامته پورې به جاری وي لیکن انشاءالله دغه عالم او طالب تاسو ته به انشاءالله دغه دین اسلام بخایي د هندوستان په سرزمین کې په یو موقع باندې 3 لاک علما کرام شهیدان شوي دي څومره 3 لک علما کرام د 3 لک اسی په خوله باندې ویل وي لیکن حقیقت کې دا ډیر زیات وي او بیا زمونږ څومره لوی علما کرام خلکو شهیدان کړل شیخ سمیع الله ققانی رحمه الله خلکو هغه په دغه خنجر باندې وهله بدن ټوکړې ټوکړې شولا دغه پیښور کې شیخ حسن جان شهید رحمه الله چې څومره لوی بزرګ انسانو دغه مشران به پیژني چې هغه درس تناستو ظالمانو په ګولو باندې وښتله او هغه شهید کړل دغه شان شیخ رحم الله حقانی رحمه الله هغه باندې حمله وشوله هغه شهید شوله لیکن وګورئ هغه سلسله هغه وسم روان دي محترمو دا دین اسلام دا به تر قیامت پورې رسي چې دا دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې ختم نشوله ابو بکر عمر عثمان په وفات باندې دین اسلام نام او نشان میټاو نشوله تر قیامت پورې بدانه میټاويږي محترمو چې د ټول علوم او د ټول دغه دین اسلام مرکز او منبع او بنیاد هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کله وفات شوله لیکن د رسول الله داسې خلک تیار کړي چې هغه امت ته دین ورسوله چې ابو بکر عمر او عثمان غوندې کې خلک علي غوندې کې خلک هغه لاړل دنیا نه
چې په هغې په تلو باندې دغه دین اسلام دا قرآن ختم نشو دغه شان د په دې زمانه کې اتیا نه که چېرته زرګاوه علما هم شهیدان شي بیا هم دا دین اسلام تر قیامته پورې به جاري وي محترمو. نو مطلب می دا چې علما کرامو ډېر زیات قدر او احترام وکړي. تاسو وګورئ دغه عالم دغه مسجد کې 15 وخته دې درته منځونه کوي. د عالم تنخوا څومره وي؟ 4000 او 5000. 15 وخته درته منځونه کوي. دا منځونه کول کمال نه دی محترمو. اصل کې تاسو دې ځای نه چې کله سفر کوئ بهر ملک ته مثال په تور باندې لکاو روپو باندې تاسو ټیکټ واخلئ او بیا تاسو سفر باندې روان شئ. دغه منځ دا هم ستاسو سفر دی او دغه امام دا ستاسو یو ډریور دی محترمو چې دی تاسو جنت ته رسئ. تاسو سوچ وکئ چې کله موږ دنیا کې سفر باندې روان یو کرایه څومره ورکوو چې کله امام ما او تا جنت ته رسئ هغې ته ما او تا په کم نظر ګورو. کله مو دا سوچ کړی دی؟ او دا علم نه دی، علم دا دومره برکت والا شیز وي که انسان د علم په دغه برکت پوه شي په دغه دنیا کې به یو انسان هم علم نه ځان بچ نه کړي بلکې دغه علم به حاصلوي. آخري یو خبره تاسو واورئ، آخري چې خپل بچو نه تاسو عالمان جوړ کړئ. روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې نه دی چې کله د حشر میدان ولګي دا حساب کتاب دا به برسریان بکیږي محترمو. آدم علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله پورې ټول پیغمبران به وي او ستا دغه حساب کتاب بکیږي او کم غلط کارونه په دنیا کې کړي وي هغه ته برسریان بر الله در سره حساب کتاب کوي او دا هغه ته به الله ته جهنم ته به غورځوي. خو چې کله هغه جهنم هغه ته چې کله حساب کتاب کیږي یو عالم به وي دا به ګناهګار عالم وي چې په دغه دنیا کې به دینه ګناهونه شوي وي دینه به خطاګانې شوي وي نو دا به ډېر زیات خفه وي چې الله پاکه تا خو ما ته علم راکړی ما نه ګناه شوې ده اوس به شرمېږم رسول الله خلکو به ما ته وایي چې دا د رسول الله وارث دی او اوس به د ګناهونو د وجې نه زه جهنم ته روان یم. دغه عالم به ډېر زیات خفه وي لیکن الله به ورته فرمایي چې عالم دغه دنیا کې مې درله عزت درکړی و دنیا کې خلکو درته د عزت په نګاه کتله عالمه اگر که دې ګناهونه کړي وي اگر که تا نه خطاګانې شوي وي اگر که بعض اوقات کې کمی او پیښې در نه شوي وي الله پاک نن داسې نه کوي چې د خلکو مخې ته در سره یې کې حساب کتاب وکړي چې ته شرمنده شي. الله پاک پرده به ولګوي دغه پرده کې دننه دغه عالم سره به حساب کتاب کیږي دغه حساب کتاب نه پس دغه عالم د جهنم مقدار جوړیږي محترمو. چې کله د ګناهونو له وجې نه د خطاګانې له وجې نه دغه عالم ګناهونه به کړي وي دې ته به فیصله وشي چې دا به جهنمي وي لیکن الله به ورته فرمایي چې عالمه اگر که ته د جهنم مقداري لیکن جهنم ته دې نه لېږم ما ستا په دغه زړه کې د رسول الله احادیث دغه تعلیمات کې ښودلی وو ما درته د قرآن علم درکړی وو دغه قرآن او د حدیث د علم په برکت په وجه باندې نن لاړ شه جنت ته لاړ شه تا ته به جهنم کې عذاب نه ورکولی کېږي محترمو. عالم څومره مقام دی عالم څومره لوی مقام او مرتبه دی او دا عالم د اسمان نه نه کوزیږي ښه او نه پیدایشي عالم وي. دغه ماشوم نه دی دغه ماشومان چې کله تاسو ملا مخې ته کېنوئ دغه ماشوم نه عالم جوړیږي او بیا دغه ماشوم بچي عالم شي د قیامت پر ورځ باندې د اسمان د ستوري عمر مقدار کې جهنميان د جهنم نه وباسي او جنت ته به بوځي محترمو. او دا کم جهنميان به د جهنم نه وباسي تاسو دې نه خبر یې بعضې خلک داسې وي چې دغه عالمان نه دي بچي عالم وي خو دغه بچي سره یې نه لګي حافظ صاحب یو د دې قدر احترام به نه کوي اگر که حافظ وي او په دې تمه به وي چې دی به جهنم کې به زما دی به آخرت کې به زما شفاعت کوي. یاد ولرئ دا حافظ دا عالم د هغه چا سفارش به کوي چې چا دنیا کې ورسره ښېګړه کړې وي او دغه تعلیم دنیا کې در نه راضي وي چې که بدي وي دغه عالم ته دې سپک کتلی وي دا ستا شفاعت نه کوي محترمو. او کتابونو لیکلی دا که چا عالم ته سپک نظر دې حده پورې کتابونو لیکلی دا
چې یو عالم اگر که هغه ګناهګار نه وي خو چې عالم وي هغه په ځمکه باندې ناس وي او یو کس په کټ باندې کېنه او د عالم ته سپک وګوري چې زه خو ډاکټر یم انجینیر یم افیسر یم خیر دې زه دې بره کېنم دا خو عالم د چڼې د طالب دی دا دې لاندې کېنې بیا کتابونو لیکلی دا چې سپک نظر له وجې نه دغه انسان د دایرې د اسلام نه خارج کېږي او ښځه ورباندې طلاقه کېږي عالم مقام دومره زیات دی محترمو نو کوشش وکړئ چې خپل دغه بچون عالمان جوړ کړئ کوشش وکړئ چې خپل دغه ماشومانو ته قرآن او حدیث وښایئ او کوشش وکړئ چې الله تعالی په دغه ملک اسلامي نظام راولي کوشش وکړئ چې په دغه ملک د قرآن نظام راشي او دعا وکړئ چې دا کم شهدای کرام چې شهیدان شوي دي الله تعالی د هغې شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله تعالی چې څومره مسلمانان دي ټولو ته د دین اسلام باندې عمل کولو توفیق راکړي والله پاک دې مونږ ته هم د غیرت او د حیا او د عزت ژوند نصیب کړي او د شهادت مرګ دې الله مونږ ته راولي الله تعالی دې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي الله تعالی دې مونږ ټولو ته دا توفیق راکړي چې خپل دغه ماشومانو نه مونږ حافظان او عالمان جوړ کړو اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور